والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. سورة تور شروع کو. تور اصل کې غر نوم دی. آغا غر ته مراد دی چې په کوم باندې حضرت موسی علی نبینا علیه السلام سره الله راز کړو وکلم الله موسی تکلیما. نو دا یو ډېر معنخیزې خبرې ته او قصې او واقعې ته په دې کې اشاره ده او په دغه غر باندې د الله تعالی انوار او برکتونه بسیار او بشماره نازل شوي دي. په دې وجه باندې د دې صورت نوم سوره تور کېښودی شو. سوره تور. او دا صورت مکی دی نو هغه اهداف او موضوعات ادا کوي کم چې د مکی صورتونو موضوع او اهداف دي. هغه اصلاح د عقیدې اسلامیې ده چې یو ښه عقیده د توحید ساتل او دارنګې اثبات د قیامت یعنی بعث او حساب چې دوباره را ژوندي کېدل او هلته حساب کتاب او رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا درې اساسی موضوعات په مکه کې څېړلې کېدل. د توحید سبقونه دا په مکه کې وو ځکه چې بت پرستی هر طرف ته بت پرستی او بت پرستانو او دغې په دغې ماحول کې د دې عقیدې پرچار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کو او رسالت هم یو اساسی موضوع دی صورتونو ده ځکه چې د دې نه ما مشرکانو بار بار انکار کو ویل به لست مرسلا ته پیغمبر نه نو الله وایي انک لمن المرسلین دروغ وایي ته پیغمبرانو نه یې. او دا رنګې د اثبات د قیامت نه د هغې مکمل انکار نو الله رب العزت په مکي صورتونو کې عقیده د بعث د دوباره را ژوندي کولو او بیا د حساب هلته د حساب کولو موضوع ډېره په زور شور سره په دې صورتونو کې دا کوي دا ذکر کوي. نو دا چې وګورئ ورته دا درې واړه موضوعات به تاسو تاسې وپړه کېږي په دې صورت کې چې دا درې واړه پکې شته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله الرحمانی چې بې اندازې مهربان الرحیم زیات مهربان دی. والطورې قسم می دی په تور غر باندې و کتاب مستور قسم می دی په کتاب لیکلی شوي باندې فی رق منشور په هغه پاڼه خورا وره کې والبیت المعمور او قسم می دی په هغه کور آباد کړی شوي باندې والسقف المرفوع او قسم می دی په هغه چت اوچت کړی شوي باندې والبحر المسجور او قسم می دی په هغې سمندر اور بل کړی شوي باندې. دا په پنځو څیزونو باندې الله تعالی قسم خوري او دا پنځه واړه مخلوقات دي او الله چې په مخلوق باندې قسم خوري د هغې معنا دایي چې دا مخلوق په دې باندې ګواه دی. نو هغه مدعا دلته څه ده چې دا پنځه واړه په هغې ګواه دي ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. دا اصل موضوع د صورت ده. یقیناً عذاب در رب ستا واقع کیدونکی دی. قیامت را روان دی
هلته به الله تعالی کفار او مجرمانو ته به سزا به ورکوي. ما له من دافع، نه به یې د هغې دپاره څوک مانع منع کوونکی او دفع کوونکی چې د هغې عذاب لار بنده کي او بیا تاسو ته رانشي، یا هغه عذاب راشي او تاسو نه ټل کي او لرې کي تاسو نه. نو په دې پنځو څیزونو باندې الله قسم وخوړو. والطوري قسم مې دي په تور غر باندې چې موسی علی نبینا علیه السلام د الله سره په دې باندې راز کړی و کتاب مستور، او قسم مې دي په کتاب لیکلی شوي چې لیکلی شوی دی فی رق منشور، په هغې پاڼه خوره وره کې. دلته د کتاب نه مراد قرآن شریف هم اخیستی شوی دی، او د کتاب نه تمام آسمانی کتابونه هم مراد دي، او د کتاب نه مراد لوح محفوظ هم دی. درې واړه ترجمې مفسرینو کړي. مستور دا په معنا مفعول صیغه ده، په معنا د لیکلی شوي باندې. او رق اصل کې دوه ترجمې دي. رق پاڼې ته م وایي، تاسو چې اوس ورته په موجوده ژبه کې پیج وایئ، هلکه دغه پیج راواړوه، نو دا پاڼې ته م وایي. او رق اصل کې هغې سرمنې ته هم وایي چې هغه سرمن پاکه کړی شي او ومږلی شي او پسته کړی شي، هغې ته هم رق وایي. په تیر تاریخ کې چې کاغذونه نه وو او د عربو ځمکه وه، نه پکې څه فکټري و هېڅ شی پکې نه و، نو هلته به لیکل په سرمنو باندې خلکو کول، د کجورو په پاڼو باندې به خلکو کول، په اډوکو باندې به خلکو لیکل کول، مختلفو شیانو باندې به لیکل کول. او منشور د نشر نه دی، نشر خورولو ته وایي. منشور معنا پاڼه خورا ورا کړی شوې. نو دا په قرآن قسم شو، په لوح محفوظ باندې قسم شو، په تمامو آسمانی کتابونو باندې قسم شو، دا ګواه دي. والبیت المعمور، او هغه کور آباد په عبادت د فرشتو باندې. د بیت المعمور ګڼې ترجمې دي، خو محققه ترجمه دا ده چې دا هغه کور دی په اووم اسمان کې، بیت المعمور، چې هغه بالکل د کعبې په محاذات باندې دی په اسمانونو کې. دا کعبه قبله د اهل الارض ده، او هغه قبله د اهل سماوات ده. او حدیث کې راځي هره ورځ 80,000 فرشتې د عبادت لپاره راځي هره ورځ، او بیا ژوند بر د هغې نمبر نه راځي، ژوند بر بیا د هغې نمبر نه راځي. دا بیت المعمور دی. او والسقف المرفوع، قسم مې دي په هغې چت کړی شوي باندې. سقف دا د چت ته وایي ده، او مرفوع په د رفع نه دی، اوچت کړی شوی صیغه د مفعول ده. او والبحر المسجور، قسم مې دي په هغې سمندر بل کړی شوي باندې. وإذا البحار سجرت، هغه وخت چې سمندر اور کړی شي. بلکې داسې روایات موجود دي چې جهده ور جهنم حصی. دا سمندر څومره دی؟ د دې ځمکې 4 حصې دي، 3 د سمندر نیولي دي او یوه کې موږ او تاسو ټوله دنیا اوسېږي. نو د مسجور معنا بل کړی شوی، الموقد چې اور بل کړی شوی وي، نو دا به په سمندر کې په قیامت کې به په دې باندې به اور لګي. هسې عام طور سره زموږ دا خیال راته چې دا خو اوبه دي، څنګه به اور لګي په دې باندې؟ نو کوم ربه چې تیل بلولی شي نو هغه اوبه نشي بلولی. خو نه، اوس موجوده تحقیقاتو دا ثابته کړه چې د سمندر په تح کې چې څومره پټرول دي دومره په دې اوچه ځمکه کې نشته دی. زموږ دا نوی وزیر اعظم چې راغلی ده همداسې ټوپونه ویل دونه ویل په سمندر کې هم دونه دغه دریافت کړه. دا حالانکې ډېر پخوانه دا دغه شروع دی او لا هېڅ نه دي شوي، خو دنیا لاندې ډکه پرته ده. دا بله خبره چې زموږ نه اهل خلک هغې ته نشي رسېدلی.
ان عذاب داغا مقسم علیه دیتا وی مقسم علیه په دې باندې قسم خورو چې ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب در رب ستا واقع کیدونکی دی ما له من دافع نه به دې دپاره هېڅوک منع کوونکی دفع کوونکی یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا هغه ورځ هم ځان ته لږه رایاده کا یوم ظرف دی دا دن عامل ناسبه غواړي نو اسکرو یوما یاد کئی هغه ورځ تمور السماء چې روان بشي اسمان مورن روانېدله اسمان به روان شي او روزی ریزی بشي او راو به غورځېږي یعنې د تمورو معنا دا ده چې تتحرکه دا اسمان به اجړه کیږي وستوربه او ګډ وډ به شي او رو به غورځېږي دا د تمورو کې معناګانې پرتې دي وتسیر الجبال سیرا او روان به شي غرونه روانېدله دا غرونه به روان شي او تش روانګي به نه چې ګنې یو ځای ته ځي قرآن ورسره بل ځای کې ویلي دي دا غرونه به روان شي او ریزې ریزې به شي او په هوا کې به والوځي بس ختمه به شي دا ځمکه به بالکل هموار ډاک شي قاعا صفصفا بالکل نه به په دې ډېره کوي او نه به پکې کندی او یو هموار ډاک به ترې نساز شي فویل یومئذ للمکذبین په دې پس ہلاکت تے یا جہنم کے خطرناک کنده ده په دې ورځ د قیامت باندې د پاره د دروغجنو چې هم خلک دروغ وایي بوساړې الوزي د هغې خلکو د پاره هلاکت او تباهي ده قرآن کریم په خپله ترجمه د مکذبینو کوي او بهترین تفسیر د قرآن هم هغه دی چې د قرآن بعضې حصې د بعضو په تفسیر کې واقع شي الذين هم في خوض يلعبون اغا کسان دی دا مکذبین اغا کسان دی هم چې دوی فی خوض یلعبون په باطلو کې لوبې کوونکي دي خوض اصل کې الدخول فی الباطل خوض څه ته وایي په باطلو کې وردننه کېدل باطل خبرې کول باطل کارونه کول باطل پروګرامونه کول او یلعبون لوبې کوي لوبې یوم یدعون الی نار جهنم دعا هغه ورځ ځان سره را یاده کوي چې دیکړې به ورکړی کېږي دوی ته یدعون مجهول صیغه ده دیکړې به ورکړی کېږي دی کفارو ته او دی بېدینو مکذبینو ته الی نار جهنم دعا اور د جهنم ته دیکړې دا مستر دی تاکید دپاره دیکړې به ورکړی کېږي دوی ته اور د جهنم ته دیکړې وایي احادیثو نه دا ثابته ده چې د مشرکانو الله رب العزت به توقونه ورته واچوي دا لاسونه به یې د سټ ته په توق باندې وتړي او بیا دا خپې به د دې سر سره کلکې وتړي نو دې نه به داسې پنډوس پتې ساز شي نو پرشتې به یې په لتو باندې وهي او دوی به داسې لوټکي به اړی او جهنم ته په دې طریقه باندې دا هغه انتهایی تذلیل دی چې دوی د الله د دین او د الله د پیغمبر او د الله د وحی کم تذلیل کړی او دا هلته قیامت کې بدله من جنس العملی چې په دنیا کې چا څه کړي د هغې په شان کار به ورسره الله تعالی کوي چا چې د الله په دین پورې همیشه ټوکې کړي هلته به په قیامت کې د دې عذابونو سره په الله تعالی په دوی پورې ټوکې هم کوي او بیا به ورته وایي هذه النار التي كنتم بها تكذبون دا هغه اور دی هذه النار التي دا هغه اور دی چې وایي تاسو په دې باندې تاسو دروغ ویل چې بایی نه اور شته دا د مولیانو خپلې خبرې دي چې هلته داسې اور دی او داسې جهنم دی او داسې جنتونه دي او مزې دي دا د دنیا د ترقۍ نه دا خلک منع کوي دا زه بری کفر کې او بری بېدینۍ کې څه ترقي وکړه د ظالم بچو څه ترقي م پکې کړې ده
دا پاکستان چې ساز شو موږ هر پاکستانی زنانه او نارینه ماشوم او لوی د یوې پیسې قرضداري نه او نن موږ هر پاکستانی 3 لکه روپۍ قرضداري دی. دا چا وخوړې دا پیسې؟ دا په سود باندې راوړي او دا کومو خلکو په لاس کې چې اختیار دی دقې خړپ وهي او خوري. نه پرې دا ملک آباد که، نه د ملک له ترقي ورکړه، نه قوم له سوکالي ورکړه. دا دغه غله او رازنان چې انګریزان تلل، چا چې د انګریزانو بوټان پاکول، اکه خلکو ته اقتدار پرېښوده او الی یومنا پورې 22 کاله وشو او الی یومنا پورې دا اختیار دوی لاسه وانخیستی شو، ځکه چې قوم همغه ظالم قوم دی او پاکستان خو بس هغه زه به څه ویم خو اخلاط الناس دي پکې، یو قوم پکې نه دی. د دې وجې نه چې په کوم ملکونو کې یو قوم اوسیږي بس، او د یو قومیت سره غټ د ګڼ قومیت سره ګټ زمونږ لویه بدقسمتي هغه فرقهواریات دی چې خلکو ځان له ډلې سازي کړي دي او ځان له فرقې په یو څو مسلو باندې سازي کړي دي او بس په هغې باندې کار کوي. یو ته کافر وایي، بل ته کافر وایي، یو ته مشرک وایي، بل ته مشرک وایي، او په دې باندې لګیا دی کافران او د کافرانو ایجنټان هغوی زموږ په دې سټونو باندې سواري دي. او داسې وخت دغه دی راغی چې موږ او تاسو په ازادۍ باندې عبادت ته مو څوک نه پرېښي. د الله دین ته هم موږ ډېره موده راغې خلکو په ازادۍ سره نه پوهېږو. د الله دین هم زده کړی و، د الله دین هم خلکو ته ښودلی. موږ خو دې خلکو ته راوایو که دې خلکو وس بر شو نو تاسو ته به یې پته ولګي. دا منځونه به هم موږ بند کړي، دې ترجمونه به هم بند کړي، دې تمامو خبرونه هم بند کړي، خو که وس یې وشو دا وس لاندې شوی، دا دې وله خدای نه ورکوي. اپا سحرون هذا، دا جادو دی، ام انتم لا تبصرون، کنه تاسو نه وینئ، دې ته ګورئ نه. اصلوها، دننه شئ دې جهنم ته، الصلیو الدخول فی النار، دننه شئ دې اور ته. فاصبروا، صبر کوئ، او لا تصبروا، که صبر نه کوئ، سواء علیکم، برابر ده په تاسو باندې. معنا دا ده که تاسو صبر کوئ او جزې پزې نه کوئ نو هم درته څه پیدا نه درکوي، او که تاسو جزې پزې کوئ او پریادونه کوئ او چغې وهئ نو هم څه پیدا در نه کوي، دواړه په تاسو باندې برابر ده. دا احادیثو کې راغلي دي چې جهنمیان به یې وایي چې راځئ 1000 کاله جاړو، که الله رحم وکړي نو 1000 کاله به وجاړي. بل ځای کې به قرآن کې راشي 1000 کاله به وجاړي، بیا 1000 کاله جړا نه به هېڅ جواب میلاو نه شي. نو بیا به وایي راځئ صبر کوو، نو 1000 کاله به صبر وکړي، جزه پزه به نه کوي، پرې اور د تکلیفونو برداشت کوي. دا 1000 کاله چې تیر شي هېڅ پیدا به ونه کړي. نو هلته قرآن وایي چې اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. اجزعنا که موږ جزې پزې کوو او جړاګانې کوو 1000 کاله، اجزعنا ام صبرنا، او که نه موږ صبر کوو 1000 کاله، ما لنا من محیص، نشته زموږ لپاره خلاصې. قرآن بل ځای صفا دا خبره کړې ده. نو فاصبروا او لا تصبروا، صبر کوئ او که صبر نه کوئ، سواء علیکم، برابر ده په تاسو. انما تجزون ما کنتم تعملون، زیاتې در څه نه کېږي، انما د حصر دپاره دی، تاسو ته خالص تاسو د کړو سزا درکوي الله. انما تجزون، خامخا تاسو ته بدله درکړی کېږي، ما کنتم تعملون، هغه چې تاسو څه عمل کو. الله رب العزت دې موږ او تاسو د قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باندې پوهې کړي او د سره سره د الله موږ لپاره باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک دې له کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، که بدقسمت الله دې تباه کړي. الله دې زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان کړي. څونه زموږ مردگان د مسلمانانو زنانه نارینه لوی واړه وفات شوي ټول دې الله وبخي. څونه بیماران دي د مسلمانانو الله دې ټول ته شفا کامله عاجله ورکړي. دا کوم مصیبت چې راغلی دی واقعي الله که دا مصیبتي او دا تا راوستی نو خدای دا په خپلو دشمنانو باندې د قرآن په دشمنانو د پیغمبر په دشمنانو پسې ورواړی. او دا خدای موږ اگر چې ډېر بیکاره او ردي او بیکاره غوندې مسلمانان یو،
خو بیا نوم را باندې مسلمان دی، الله نومي مسلمان تی نه وساتي، او چې کم پې مسلمانان مبتلا دي هغې له صحت ورکړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين.